السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم د کانجوی ایرپورټ مخې ته چې کومه مویشي منډي لګېدلې ده هغې خواته موجود یم تاسو کتلی شئ په ګڼ شمېر تعداد خلک راغلي دي څاروي هم په ګڼ شمېر تعداد موجود دي دننه به ځو د بېپاریانو نه به هم تپوسونه کوو او څوک چې څاروي اخلي د وضعې لپاره هغو نه به هم تپوسونه کوو چې آیا په روزکني کال کې او په دې کال کې څونه ډفرنس راغلی دی اغستلو ډیر دي که نه تماشبین ډیر دي زما سره راځئ چې خلک په دې اوسه څه وایي تیر شوي کال په نسبت خو مهنګایي ډېره سوی ده ځکه چې هر شی ډبل نو تریپل دی د هغې سره هغه ریټونه هم ډېر بړاو دي که نه خو ما خو په خپل ځانې دا کوشش دی چې هغه عوامو کې دومره زور او طاقت نشته دومره هر سړی منافع لپاره راوړي خو دومره منافع پکار دی چې جایز دي نو دومره دي چې تا د من پیدا عوامو ته به هم لږ دومره چې لږ سهولتي او هغو ته به هم لږ دومره چې د هغو مناسبه څاروي هغو ته میلاو شي نو بهتره به وي که نه ځکه چې حالات ډېر ګډوډ دي او حالات ډېر خراب دي او جی او د دې مناسب ریټ دی 165 باندې دا هم 150 دی 55 دی مختلف ریټونه دي که نه جی نو جیسے خوشتے دا ما سر خیشتے جیسے 95 90 پورشتے جی 90 پورشتی او جی او خیر ده سکوئی بس اسې تماشې ته راوتي وو د میلې څاروي خوښ شو که نه څاروي هم لا نه دی خوښ کړی ریټونه لا 30 دي 30 دي انشاءالله د اختر په شپه به ګورو اختر په شپه باندې او یا به یو 7000 ارزان والو یا بیکګراوند والو اوس ریټونه لږ لږ زموږ د سوچ نه سیوا دي وعلیکم السلام څنګه دی رور خیر دی جی الحمدلله جی آو دی 15 اتیا جی جو خلک زی راځي خو الان ساعت لا ورځې شته یو څوک داسې ړله نه کوي نه جی آو نه خامخا سریټ خو پکې کوو جی آو بالکل خیر دی جی خیر دی شکر دی بس تماشې راغلي د تماشې اغستو ګورو خو ریټونه ډېر هاي دي ریټونه پروس کني په نسبت 30-40 هزار فرق دی 30-40 هزار فرق دی څنګه خوښ به وشي که صبر کوئ یاره ګرانه دي لا ګورو نو ګورو الله هاو جوړښت لا نه شوی او یا موږ به دا وایو چې د پروسکني او د سګني ریټ چې کم دی 40-50 هزار روپۍ پرخ دی ځکه چې 50 هزار روپۍ 40 هزار روپۍ څاروی ګران دی نو په دې ګرانۍ کې د خلکو سره دا پکار دی خلکو سره ریلیف وکړي گزاره وکړي تاسو خیر ده جی نه نه سول راغلی جی وګرځید واه خدای ریټ ډېر سیوا دی عبدالله خان دا هغه اوسني او د دې ټایم په بل کال او دغه ډیفرنٹ دی او 40-50 تقریبا دا څه ډیفرنٹ دی که دغه دی او دا د مختلف دغه چې د موجوده حالات د وجه به دا شي مزید نو الله دې خیر کړي څنګه داسې سروي خوښ شو که نه الله هم ساروي خو ډېر دي خو ریټ هم ډېر ریټ ډېر نه خوښ دی ټول ښه دی الحمدلله ټول ښه برابر دي او خو ریټ دي چې وایي د اسمان سره خبرې کوي او که نه ډېر الله دې خیر کړي عبدالله صاحب موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو موږ خو میلې ته راغلي یو او څاروي موږ وکته یاره څاروي چې کوم دی ډېر زیات ګران شوي دي اصل کې دا شی بېپاریانو ګران کړی دی لکه بېپاري چې کوم دی هغه څاروي ځان له راوستي دي نو زما خو دا خیال دی دغه څاروي به دې ته په خپله پاتې کېږي او جاو لکه ځکه چې پروس کال او د اقصا کال په ریټ کې چې کوم دی 50-60 هزار روپۍ فرق دی شی ډېر زیات ګران کړی دی جي او جاو الله دې په خیر واچوي جي نو جوړښت یې چا جوړه شوه هغه به علي او تماشبین هم ډېر زیات راغلي دي او څاروي هم دلته ډېر زیات ولاړ دي خو د اوسه پورې پکې چا دغه نه شوی السلام علیکم څنګه دی تره خیر دی جی شکر دی الحمدلله څاروي څه کال ولې ګران دي وجه څه ده دا خو د وخت نه ګران دي صاحبه او بیا د اوس نه دي ګران ما مرګو سره خبرو کړم هغوی چې پر اوسکني کال نه څه کال ډېر زیات ګران دي او ګران دي بېشکه ګران دي وجه څه کېدی شي یاره بس دلته پیداوار کم دی پیداوار کم او بیا او ګڼه پې ډېره ده تاسو په کوم نه راوړئ دا څاروي مونږ خو خپل علاقه کې الو مرګي او بیا
ارشد خان نغله ارشد خان بخیر علي بخیر څنګه ضرور صحتونه خري څنګه راغلو د سارو مارو وګورو یاره سارو مارو یاره څنګه به جوړي کنه جوړي جو به خو راغی ته ریټونه سکل سیوا دی یاره سیوا دی ریټونه خلک ټول په تکلیف عذاب کې دي او ګرانی بنتي د کمندل کړه سارو د غستونه دو بارل سروي چې پک شو چاته جوړ شو سلګ ډېر خبره خو پکې کیږي خو ریټونه څوک کته کین نو ریټونه د تیر کله خپل وای لاندې کیږي نو لکه 2000 لاندې کیږي پرخ نه کوي صحیح ډېر مهرباني